در محترم مسلمانانو نن یو بهترینه وظیفه دله در کوم. دا وظیفه صرف په ورځ او شپه کې یو وارې کوئ، یا د شپې یو وارې کوئ. دا وظیفه ستاسو ورسره به انشاءالله زندگی بدله شي، او خصوصا هغه زنانه او هغه هلکانو ته مې درخواست دی که تاسو په خپله نشئ کولی نو خپلو زنانو ته ووایئ، خپلې خور ته ووایه، خپلې مور ته ووایه، خپلې ترور ته ووایه، خپلې بیبي ته دې ووایه. هغه مسافرو ته مې هم درخواست دی کوم چې بهر وطن کې ژوند کوي، هغوی ته هم درخواست دی چې خپلو بیبیانو ته ووایي، خپلو خویانو ته، خپلې اهل و عیالو ماتحتو ته چې دا وظیفه ستاسو دپاره شروع کړي. دا وظیفه محترمو تاسو انشاءالله شروع کړئ. دا حدیث مبارکه وظیفه ده. یو هسې منګڼت وظیفې وي، یو د حدیث مبارکه وظیفه ده. صرف یو پیره وایئ په ورځ په شپه کې. په ورځ پرېږدئ، په شپه کې صرف یو پیره وایئ. د ماښام د لمونځ نه پس صرف یو پیره دا وظیفه کول دي. انشاءالله الله تعالی به د باندې فراخي راولي، الله تعالی به د باندې وسعت راولي، الله تعالی به د باندې غمونه ختم کړي. او غم هغه وي چې کله انسان سره پیسې نه وي. بعضې خلکو سره پیسې وي هم پرې غمونه وي، بعضې خلکو سره پیسې وي او غمونه هم وي. نو لهذا چې چا سره پیسې نه وي، یعنی معاشي ته ورسره کمزورتیا وي، نو مسافر خو هسې اکثر په دې فریادونو کې وي چې زموږ کار نشته او روزګار هم نشته، اوس په دیره باندې پراته وي. نو هغه خپلو خویانو ته ووایي، خپلو وروڼو ته ووایي چې دا وظیفه ستاسو دپاره شروع کړي. انشاءالله چې دغه مسافرو ته به الله تعالی ترقي ورځ په ورځ ترقي ورکړي. چې دا وظیفه هم څو پورې کوله الله تعالی به درته ترقي درکوي، که دا هم پرېښوده بیا به ترقي ورځ په ورځ او بیا ناکامي وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ډېرو محترم مسلمانانو، انشاءالله تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به یې. الله تعالی مو دغه رنګې روغ جوړ، صحتمند، خوشحاله او باد لره. یو بهترین عمل درته ښیم انشاءالله د حاجت دپاره او د وسعت دپاره، د فراخۍ دپاره. او دا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه خپلو لوڼو ته ښودلی و. کوم انسان چې دا وظیفه کوي د ماښام د لمونځ نه پس او د ماسخوتن ترمنځه، یعنې ماښام لمونځ دې وکړو، یو پیره دا سورت ووایه. که په خپله یې نشي ویلی، نه یې دی زده، په کور کې به دې لور وي، خور به دې وي، په خپله یې وایې، بل څوک به وي، په کور کې به خامخا قرآن خو چاره یو کس له خو ورځي که نه. لومبیا خو پکاره چې هر انسان دا وي، او که هر انسان نه وي نو په کور کې چې خامخا یو تن دا وظیفه کوي، هغه صورت واقعه ده. او څوک چې صورت واقعه په پابندۍ سره د هر ماښام نه پس یو پیره وایي، نو حدیث مبارکو کې راځي چې د انسان باندې به لږه نه راځي، فقر او فاقه به الله تعالی ختموي، دی به الله تعالی غني کوي، مالداره کوي به. الحمدلله موږ یې هم روزانه اعتبار سره وایو. ګوره په اعمالو کې ډېر برکت وي. خپل لاس هم ورسره خوځول پکار وي، خو ورسره اعمال رسول الله مبارک چې کوم اعمال اقوال صحابو نه کوم منقول وي، نو دا ورسره چې انسان کوي او خپل لاس هم ورسره لږ خوځي، نو بیا ډېر د برکت والا زندګي وي، ډېر د وسعت والا د خوشحالو زندګي به الله تعالی درکوي. نو یو خو صورت واقعه شوه، او بل سره تاسو 5 وخته لمونځ کوئ، ګناهونو نه ځان بچ کوئ. انشاءالله الله تعالی به د باندې فراخي هم راولي، الله تعالی به د باندې وسعت هم راولي. چې پیسې در سره یاره سړی به راته بیا سلام کوي، رشتې به هم ډېرې وي، دغه رنګې خپلولۍ به هم ډېرې وي، هر څه به بیا ډېر وي. خو چې کله پیسې انسان سره وي، او چې کله انسان سره پیسې نه وي، نو غریب وي، نو هر څوک په الله ته درکوي، خپل به دې هم نه پېژني او پردي به دې هم نه پېژني. لهذا دا صورت واقع انشاءالله شروع کړئ، یو پیره د ماسخوتن د لمونځ نه پس، که په خپل یې ځان له وایې، که په چا باندې ځان له وایې، که هر ترتیب سره یې وایې، خو روزانه دا یې شروع کړئ. انشاءالله الله تعالی به راته ډېره فراخي، خوشحالي، کامیابي درکړي. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي، موږ هم ګناهګار یو، د اسمان نه نه وي راکوشوي. هر سړی ګناهګار دی. بعضې متقیان خلک هم شته په دنیا کې، نو غایب